بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 37 نمبر سبق ته او باب اول صرف کبیر فعل امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیله. نو نن به موږ د سره د امر غائب معلوم سره به د کې به نور زور تاکید به پکې پیدا کوو. هغې دپاره به موږ نون تاکید استعمالو. نو دا نون تاکید دوه قسمه دي. یو ته نون ثقیله وی، هغه شد والا ته وی، شد والا نون ته نون ثقیله وی، او یو نون خفیفه دی، خفیفه د نون ساکن ته وی. نو دا دوانه د تاکید دپاره راځي. په یو صیغه کې ډیر زور تاکید پیدا کوي. نو د هغې په آخر د هرې صیغې په آخره کې به مونږ بیا نون ثقیله لګو یا نون خفیفه به لګو. نو دا نون ثقیله د گردان په ټولو صیغو کې 14 صیغو کې لګیږي، او نون خفیفه د تثنیې صیغو سره نه لګي. څلور د تثنیې صیغې دي په ټول گردان کې. په 14 صیغو کې څلور د تثنیې صیغې دي او دوه چې دی دا د جمع مؤنث صیغې دي، د جمع مؤنث صیغې. نو دې څلور د مؤنث صیغو سره او څلور د تثنیې صیغو سره او دوه د مؤنث صیغو سره، جمع مؤنث صیغو سره به نون خفیفه نه لګي او نون ثقیله ټولو سره لګیږي. نن به موږ لیضرب معنا ده پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. دا د امر غایب معلوم صیغه ده. امر غایب واحد مذکر امر غایب معلوم صیغه ده. واحد مذکر امر غایب معلوم. لیضرب پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. اوس موږ وایو یاره پکار دی چې هغه یو سړی خامخا وخل وکړي. نو د هغې دپاره باندې د با سره مونږ نون ثقیله استعمال کو. نون ثقیله اول ټول گردان سره لګو. نو کله چې نون ثقیله د ساکن حرف نه رستو لګیږي نو په دې ساکن حرف باندې به زبر راځي. نو دا شو لیضربن. لیضربن معنا پکار دی چې هغه یو سړی خامخا وخل وکړي. پکار دی چې هغه یو سړی خامخا وخل وکړي بغیر د دې نون ثقیله نه. لیضرب معنا پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. دلته به زه ولیکم بغیر د نون ثقیله نه. پکار ده چې هغه یو سړی وهل وکړي. دا چې کله ورسره نون ثقیله نه وي نو بیا به دا معنی وي پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. او چې کله ورسره نون ثقیله ولګي نون ثقیله نو بیا به معنی پکار ده چې هغه یو سړی خامخا یا ضرور بالضرور، خامخا یا ضرور بالضرور وهل وکړي. نو وګورئ د خامخا لفظ سره په دې جمله کې ډیر زور پیدا شو، تاکید پکې پیدا شو، زورنه پکې پیدا شو چې یاره دا کس دی خامخا دا کار وکړي، ضرور به دا کار کوي. ټیک شوه. نو اوس په دې سره لیضرب سره لیضرب دا د دا بره چې پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. نو دا د لیضرب معنی ده. لیضرب پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکړي. او لیضربن چې کله ورسره مونږ د لیضرب سره دا لیضرب دی دې سره چې کله نون ثقیله لګو نو بیا به د دې باندې زبر ولګو. لیضربن معنا ده د دې نون ثقیله معنا ده خامخا. د دې نون ثقیله معنا ده خامخا. نو د صیغې په شروع کې لام امر دی. د لام امر معنا ده پکار دی چې. او یضربن معنا ده هغه یو سړی وخل کوي وکي. نو او بیا نون ثقیله ورسره ولګوه خامخا. نو د دې معنی به مونږ بیا کوو. لیضربن معنی به مونږ کوو پکار دی چې هغه یو سړی خامخا وخل وکړي، یا پکار دی چې هغه یو سړی ضرور بالضرور وخل وکړي. نو هر کله چې مونږ د ساکن حرف سره نون ثقیله لګو نو په ساکن حرف به زبر راځي. او چې کله د تثنیې صیغې سره چې کله د الف نه پس نون ثقیله لګو دا نون ثقیله به همیشه زبر سره وي. خو چې کله د الف نه وروسته دا الف ته د الف نه پس بیا نون ثقیله راځي نو بیا په د الف د وجې په د نون ثقیله زیر راځي. ټیک شوه. او چې د کومو صیغو په آخره کې واو او الف وي او نون ثقیله ورسره لګي نو دا واو الف په ختمي، دا واو الف په بیا نه راځي. ټیک شوه. نو اوس لیضربن معنا پکار ده چې هغه یو سړی خامخا یا ضرور بالضرور، که څوک خامخا لیکي او که څوک ضرور بالضرور لیکي، دواړه یو معنی ده. خامخا وهل وکي
پکار دی چې هغه یو سړی خامخا وخل وکړي. اوس لیضربا معنا ده پکار دی چې هغه دواړه سړي وخل وکړي. دې کې تاکید نشته. اوس ورسره زه تاکید والا نون لګوم نو بیا به ما تاسو ته ویلو چې د الف نه پس نون راځي نو پرې نون ثقیله باندې بیا زیر به لیکو. لیضربان معنا ده پکار دی چې هغه دواړه سړي خامخا وخل وکړي. پکار ده چې هغه دواړه سړي خامخا وخل وکي. خامخا وهل وکي. اوس پکې تاکید پیدا شو. لیضربو معنا پکار دی چې هغه ټول سړي وخل وکي. دې کې تاکید نشته. اوس ورسره زه تاکید پکې پیدا کوم نو نون ثقیله به ورسره لګې. نو کله چې نون ثقیله لګې نو ما تاسو ته ویلي دا واو او الف به ختمیږي نو دې با سره به دا نون ثقیله ولګي نو پر با باندې به زبر راشي. د نون باندې به زبر راشي. لیضربن معنا پکار دی چې هغه ټول سړي خامخا وخل وکي. پکار ده چې هغه ټول سړي خامخا وهل وکي. ٹھیک شو. نو لیضربن معنا پکار دی چې یو سړی وخل وکړي. لیضربان پکار دی چې هغه دواړه سړي وخل وکړي. لیضربن پکار دی چې هغه ټول سړي وخل وکړي. اوس نون مؤنث د مؤنث سره نون ثقیله لګو د مؤنث غایب صيغه سره. لتضرب معنا پکار دی چې هغه یوه ښځه وخل وکړي. اوس ورسره زه نون ثقیله لګوم چې پکار دی چې هغه یو ښځه خامخا وخل وکړي. نو د خامخا دپاره ورسره دا نون لګوم او د نون نه چې مخکې حرف ساکن وي نو هغه باندې به زبر راشي. نو لتضربنا به څه شوي؟ لتضربن پکار ده چې هغه یوه ښځه خامخا وخل وکړي. د دې نون ثقیله د وجې نه به پکې بیا معنا موږ د خامخا کو وهل وکړي. لتضربا معنا ده پکار دی چې هغه دواړه ښځې وخل وکړي. تاکید پکې نشته. اوس دویم پکار دی چې هغه دواړه ښځې خامخا وخل وکړي. نو خامخا لپاره به ورسره نون ثقیله ولګې. نو نون ثقیله نه مخکې الف دی نو په دې نون ثقیله به زیر راشي. لتضربان معنا ده پکار ده چې هغه دواړه ښځې خامخا وهل وکي. لیضربن معنا ده پکار دی چې هغه ټولې ښځې وخل وکي. اوس چې د دې جمع مؤنث سره د دې جمع مؤنث صیغې سره دا لیضربن دې سره چې کله زه نون ثقیله لګوم د تاکید دپاره نو دا نون ثقیله چې دی ورسره ولګو نو دا د نون ضمیر او نون ثقیله یو ځای شو نو دا کلم نشي کېدی. نو د دې د جدایي دپاره به په منځ کې یو الف راشي. دې الف ته الف فاصل وایي. نو اوس په دا د دې به مونږ څنګه دا تلفظ به کوو؟ لیضربنان معنا پکار دی چې هغه ټولې ښځې خامخا وخل وکړي. لیضربن معنا پکار دی چې ټولې ښځې وخل وکړي او چې دې سره الف او نون ثقیله ولګې. لیضربنان معنا پکار ده چې هغه ټولې ښځې خامخا وهل وکي. ٹھیک شو. او لیضرب معنا نه پکار دی چې زه وخل وکم. اوس دې سره زه تاکید پکې پیدا کوم نو زه به ورسره نون ثقیله ولګوم او د نون ثقیله نه مخکې چې حرف ساکن وي زبر به پرې راشي. لیضربن معنا شوه. لیضرب معنا نه پکار دی چې زه وخل وکم. لیضربن معنا پکار دی چې زه خامخا وخل وکم. پکار ده چې زه خامخا یا ضرور بالضرور خامخا وهل وکم. ٹھیک شو. لنضرب معنا را پکار دی چې مونږه وخل وکو. اوس زه وایم چې پکار دی مونږ خامخا وخل وکو نو خامخا دپاره به مونږ ورسره نون ثقیله ولګو او د نون ثقیله نه مخکې حرف ساکن وي نو زبر به پرې ولګې. نو لنضربن معنا را پکار دی چې مونږه خامخا وخل وکو. دوا یا ټول د دواړو لپاره راځي. نو د
لام امر معنا را پکار دی چې او د نون ثقيله معنا را خامخه او نظرب معنا را مونږ وخلو کو پکار ده چې مونږ په دې مونږ کې دوا او ټول دواړه ټول پکې رالل ښه دوم پکې راله او ټول هم پکې راله نو پکار ده چې مونږ خامخه وهل وکړو ٹھیک شوه نو لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لأضربن لنضربن ليضرب ليضربان ليضربن ليضربن ليضربان ليضربن لتضربن لتضربان ليضربنان لأضربن لنضربن نو دا د درې د مذکر غایب صيغو سره او درې د مؤنث غایب صيغو سره او دوه د متکلم صيغو سره لام امر او نون تاکید ثقيله ولګیدو لام امر او نون تاکید ثقيله درې د مذکر غایب درې د مؤنث غایب او دوه د متکلم صيغو سره او چې کوم درې د مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر صيغې دي نو هغې سره لام امر نه لګي هغې نه به مونږ علامت مضارع ختمو او که آخري حرف پیش وي نو هغه به جزم کوو او که آخري حرف باندې نون اعرابي وي نو نون اعرابي به ختمو ٹھیک شو او شروع کې به حمزه راولو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام